أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زمانې ذکر روان وو. په هغه تسلسل کې به نن د بیت المقدس د فتح چې په 15 هجری کال کې شوی و د هغې ذکر به کیږي. د حضرت عمرو بن عاص په قیادت کې اسلامي لښکر د بیت المقدس محاصره چې وکړه، نو د حضرت ابو عبیده لښکر هم ورغلو، هغوی سره میلاو شو. او عیسویان چې کله د کلابندۍ نه تنګ راغله، نو هغوی د صلحې پیشکش وکړ، خو ورسره یې شرط دا ایښی و چې پخپله دې حضرت عمر راشي او د صلحې معاهده دې وکړي. حضرت ابو عبیده حضرت عمر د دغې خبرې نه خبر کړ، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د صحابو سره مشوره وکړه، نو حضرت علي ورله د تلو مشوره ورکړه. حضرت عمر د هغې دا رایه خوښه کړه، او بیا حضرت علي هغوی د مدینې امیر مقرر کړ. او په یو بل روایت کې دا راغلي چې هغوی حضرت عثمان امیر مقرر کړی و، او دې نه پس هغوی بیت المقدس لپاره روان شو. هغوی بیت المقدس ته روان شو. د حضرت عمر دا سفر څه معمولي سفر نه و. د دې مقصد دا و چې د دشمنانو په زړونو باندې د اسلام رعب او دبدبه دې واچولی شي. خو هغوی چې کله روان شو، نو په روایتونو کې دا راغلي دي چې د دنیا د بادشاهانو په شان نه خو هغوی سره څه نغاره وه او نه څه لو لشکر و، ان تر دې چې معمولي شان خیمه هم هغوی سره نه وه. هغوی په یو اس باندې سور و، یو څو ملګري ورسره په مهاجرینو او انصارو نه. په روایت کې دا راغلي دي چې هغوی سره صرف یو غلام و چې ورسره د خوراک لپاره څه ستو و، د لرګي او پیاله و ورسره، او اوښ باندې هغوی سور و. خو دې نه باوجود چېرته هم چې دا خبره رسېدو چې حضرت عمر د مدینې نه د بیت المقدس طرف ته روان دی، نو ځمکه ولړزېده. دا د سفر یو مختصر شان حال بیان شوی دی، خو تفصیل په دې کې نشته. بهرحال حضور فرمایي چې ایلیا یو ښار و چې پکې بیت المقدس موجود دی. د دې محاصره چا کړې وه او چا د حضرت عمر په خدمت کې د بیت المقدس ته د راتلو خواست کړی و، دې باره کې طبري لیکلي دي چې حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر بن خطاب ته خط لیږلی و چې پکې هغې نه دوی د امداد را لیږلو خواست کړی و. او حضرت عمرو دا تجویز کړی و چې زه دلته سختو جنګونو سره مخ یم، او ډېر ښارونه چې پکې لا جنګونه پاتې دي، او زه ستاسو د ارشاد انتظار کوم. حضرت عمر ته چې کله د حضرت عمرو بن عاص دا خط میلاو شو، نو هغوی پوه شو چې حضرت عمرو به دا خبره د پوره معلوماتو نه پس لیکلې وي. نو بیا حضرت عمر په خلکو کې د خپل سفر اعلان وکړو، او د سفر لپاره هغوی روان شو. طبري کې دا هم لیکلي دي چې د حضرت عمر د شام د راتګ باره کې چې د کوم سبب و، اصل کې دا و چې حضرت ابو عبیده بیت المقدس ته ورسېدو، نو د هغه ځای خلکو
هغوی نه دا غوښته چې څنګه چې شام نورو په علاقو کې د صلح معاهدې شوې دي نو دې سره دې هم داسې یو معاهده وشي خو په دغه معاهدې کې د مسلمانانو له طرفه د مشر په حیثیت کې د حضرت عمر هم د شامل وي. حضرت ابو عبیده د حضرت عمر په خدمت کې دا ولیکل نو حضرت عمر د مدینې نه روان شو. خو ځینې مورخین دي چې هغوی د حضرت ابو عبیده په دغه روایت باندې تسلي نه لري. محمد حسین هیکل په دغه حواله لیکي چې دا هم ضروري ده چې موږ هغه روایت د حقیقت نه لرې وګڼو چې بیان یې دا دی چې حضرت خالد بن ولید یا حضرت ابو عبیده بن جراح یوازې یا په مشترکه طور د بیت المقدس محاصره کړې وه لکه څنګه چې طبري ابن اسیر او ابن کثیر وغیره لیکلي دي. د طبري روایت دی چې دا ویل کېږي چې د حضرت عمر د شام ته د راتلو وجه دا وه چې حضرت ابو عبیده د بیت المقدس محاصره چې کله وکړه نو د ښار خلکو هغوی ته د صلح خواست وکړو خو په هغه شرطونو چې په کومو شرطونو باندې د شام د نورو علاقو خلکو سره صلح شوې وې. خو ورسره یو شرط دا هم زیات کړی و چې حضرت عمر بن خطاب د پخپله تشریف راوړي دا صلح دې مکمله کړي. حضرت ابو عبیده د دغه خبرې نه حضرت عمر خبر کو او حضرت عمر مدینې نه روان شو. دوی لیکي چې دا روایت موږ د حقیقت خلاف ګڼو چې د بیت المقدس د محاصرې په وخت حضرت ابو عبیده او ځکه چې د بیت المقدس د محاصرې په وخت حضرت ابو عبیده او حضرت خالد د حمص، حلب، انطاکیه او د غیر سره چې کوم خوا کې ښارونه دي خوا او شا کې دغې فتوحاتو کې مصروفه وو او هرکل دغې په مقابله کې روحه کې ناست و لښکر یې راغونډولو دې لپاره چې دې په واپس کېدو مجبوره کړي. او دا ټول واقعیات هم د بیت المقدس د محاصرې په شان د 15 هجري کال دي چې عیسوي کال 636 جوړیږي او دا صحیح دي. دی لیکي چې د دې په نظر کې د بیت المقدس محاصره په دغه کال کې د ډېرو میاشتو پورې جاري وه چې په کم کال د دواړه سپهسالاران د شام چې کم ډېر دننه علاقې دي دغې کې ورمخکې کېده ان تر دې چې هغوی هر کله په دغه خبره مجبوره کړو چې په خپل دارالسلطنت کې پناه واخلي. او په دغه صورت کې چې دا دواړه هلته مصروفه وو دا ویل چې په دې کې یو یا دې دواړو یو ځای د بیت المقدس محاصره کړې وه دا یو داسې خبره ده چې جوړیږي نه نو ځکه دا ناقابل قبول ګرځولو باندې مجبوره کېږو موږ. اوس صرف یو روایت بل باقي پاتې کېږي چې د بیت المقدس محاصره حضرت عمرو بن عاص کړې وه چې ډېرې مودې پورې جاري وه او طبري هم د دې باره کې مخکې لیکلي دي او بیت المقدس خلکو هم ډېر په جوش ډېر په شدت د مسلمانانو مقابله کړې وه. عمده روایت دی چې زموږ د رای مطابق صحیح دی ځکه چې دا د هغه مقاومت سره یعنې چې کومه مقابله کېده هغې سره اتفاق لري چې په بیت المقدس کې په مختلفو زمانو کې د هر حمله کوونکي په مقابله کې ظاهره شوی و. محمد حسین هیکل نور لیکي چې حیرانتیا د دغه خبره ده چې حضرت عمر صرف د صلح تکمیل او د عهدنامې تسوید یعنې تنفیذ لپاره سره د لښکر تشریف وړو. همدغه شان دا خبره هم د حیرانتیا ده چې د بیت المقدس خلکو د صلح معاهدې د تکمیل لپاره د حضرت عمر د مدینې نه د راتلو مطالبه کړې وه لکه هغوی خبرو چې کوم مدینې نه یوه قافله مسلسل هم سفر وکړي او د هغې طرف ته راځي نو پوره 3 هفتې وپیلېږي. ځکه دې دا وایي چې زما په خیال کې صحیح دی چې د محاصرې د اوږدېدو د حضرت عمرو بن عاص د دغه خطونو نه چې پکې د دشمن د طاقت ذکر هغوی کولو د مدد خواست شوی و په دې د حضرت عمر د صبر پیمانه ډکه شوې وه نو ځکه هغوی نه چې کله نوي کومک وغوښتی شو نو ورسره حضرت عمر هم روان شو. هغوی په جابیه کې ایسار وو چې د شام او د اردن ترمنځ دا ځای دی او په دغه دوران حضرت ابو عبیده او حضرت خالد د شام د فتح نه فارغ شوي وو. حضرت عمر هغوی دواړو ته هم دا حکم ولېږلو چې جابیې ته دې راشي دوی سره دې ملاو شي چې حضرت عمر هغې سره د فوج نورو سردارانو سره د مشورې نه پس د بیت المقدس د مهم د سر کولو لپاره څه فایده منده
ټولو کې فایده‌منده لاره دې ولټوي. اتربون او صفر نیوز ته د حضرت عمر د راتلو نه چې کله هغوی خبر شو، حضرت فرمایي چې دلته هم د نومونو اختلاف دی. په عربي کتابونو کې دا نامه ارتبون لیکل شوې ده، خو د هیکل په خیال کې هغه دا سمه نه ده او د هغه د تحقیق مطابق دا نامه اتربون ده. او د صفر نیوز نامه په عربي کتابونو کې صفر نیوز لیکلې ده. او حضرت ابو عبیده او حضرت خالد په لاسونو په شام باندې چې څه تېر شوي د هغې د لاسه د هغې اطلاع چې ملاوه شو نو دوی پوه شو. خو بهرحال دی لیکي چې حضرت عمر څه لاره لټولو لپاره چې څه حکمت عملي جوړه کړي، دې لپاره هغوی راغونډ کړي وو. یعنې حضرت ابو عبیده او د حضرت خالد د لاسه په شام باندې چې څه تېر شوي د هغې اطلاع چې ملاوه شو نو هغوی خبر شو چې دغه دواړه سرداران چې د دشمنانو وو د دې مقاومت به اوس زیات وخت پورې قایم پاتې نه شي، یعنې نوره مقابله اوس ګرانه ده. یعنې اتربون او صفر نیوز په دغه خبره پوه شو. نو اتربون خو فوج د ځان سره کو پټ شان د مصر نه ووتو او دا بوډا چې کوم پادري و هغه د خپل د نجات له طرفه چې مطمئنه شو نو مسلمانانو سره د صلح خبرې شروع کړې. هغه ته معلومه وه چې امیرالمؤمنین جابیه کې ایثار دي، یعنې جابیه پوره راغلي دي، نو ځکه هغه دا شرط ولګولو چې د صلح معاهدې لپاره د هغې په خپله تشریف راوړي. او په بیت المقدس او د جابیه ترمنځ فاصله هم دومره نه وه چې د صفر نیوز په دغه خواست د څه عذر وړاندې کړی شوی وي. نو دوی وایي چې دغه خبره چې زه یې سمه ګڼم او دا د شام او د فلسطین باندې حملې سره چې کوم تعلق لري واقعیت د هغې په سلسله کې چې کوم تاریخي سیاق او سباق دی د هغې مطابق دی دا خبرې چې کومې دا وړاندې کوي. بهرحال د دغه خطونو د ملاوېدو نه پس د حضرت عمر څه مشاورت شوی دې باره کې لیکلي دي چې د خطونو د ملاوېدو نه پس حضرت عمر ټول لوی صحابه راغونډ کړو، مشاورت یې ورسره وکړو. حضرت عثمان رایه ورکړه چې عیسویان مروبه شوي دي او زړونه یې مات دي، که تاسو د هغوی خواست رد کړو نو هغوی به نور هم ځان بې عزته ګڼي او دا به ګڼي چې مسلمانان بالکل هغوی سپک ګڼي او دا به هغوی محسوسوي چې مسلمانان بالکل هغوی سپک ګڼي او د بغیر شرط نه به که هغوی وسله کېښوده نو او بغیر د شرطه به هغوی وسله کېږدي. خو حضرت علي د دغې خلاف رایه ورکړه. حضرت عمر له مشوره ورکړه چې هغوی د ایلیا ته لاړ شي او دا ورته ووایي تاسو حضرت عثمان وایي چې تاسو که د هغوی خواست رد کړو نو هغوی به نور هم بې عزته شي، هغوی به چې دا وګڼي چې مسلمانان هغوی بالکل سپک ګڼي نو هغوی به بغیر د څه شرط نه وسله کېږدي. خو حضرت علي د دغه خلاف رایه ورکړه. حضرت عمر له مشوره ورکړه چې هغوی د ایلیا ته لاړ شي او مسلمانانو چې هلته د اوږد قیام چې کوم غیر معمولي مشقت برداشت کړی دی او د یخنۍ د جنګ د ژمي د جنګ نو په دې کې که تاسو هلته تشریف یوړو نو په دې کې د تاسو لپاره د مسلمانانو لپاره امن او عافیت او بهتري ده. خو که تاسو هغوی د خپل طرفه د صلح نه مایوسه کړه نو دا خبره به ستاسو په حق کې ښه نه ثابتېږي. هغوی خو به کلابند ناست وي دشمنان او هغوی ته به د خپل ملک نه د رومي باچا له طرفه به کومک ورسي او په خاص طور دې لپاره هم چې بیت المقدس د هغې په نظر کې ډېر عظمت لري او د دوی زیارتګاه ده. حضرت عمر د حضرت علي دا رایه خوښه کړه او قبوله یې کړه. په دغه سفر کې حضرت عمر سره نور مهاجرین او د انصارو نه علاوه حضرت عباس بن عبدالمطلب هم و. په دغه سفر باره کې یو روایت ملاویږي چې ابو سعید مقبوري نه روایت دی چې حضرت عمر خپل سفر کې د سهار لمونځ نه پس به خپل ملګرو طرف ته به کېناست او د هغوی طرف ته به خپل مخ ورته به وایي چې هر قسمه تعریف د خدای پاک لپاره دی چې موږ له اسلام او د ایمان په ذریعه عزت راکړو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه موږ له شرف وبخلو او موږ له هغې په ذریعه د ګمراهۍ نه هدایت راکړو او د موږ چې په ډلو کې تقسیم وو نو د هغې په مقابله کې موږ راغونډ کړو، زموږ په زړونو کې الفت پیدا کړو، د دشمنانو په مقابله کې زموږ د هغې په ذریعه زموږ نصرت وفرمایلو، په مختلفو ښارونو کې موږ متمکن کړو
او د هغې په ذریعه یې مونږ یو بل سره مینه کوونکي وروڼه جوړ کړه. او نو تاسو د خدای پاک په دغه نعمتونو باندې د خدای پاک حمد بیانوئ او هغه نه نور مدد غواړئ او په دغه نعمتونو باندې د خدای پاک نه د شکر توفیق غواړئ او هغه نعمتونه چې پکې تاسو ګرځئ راګرځئ د دې باره کې د خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه د تاسو لپاره پوره کړي، ځکه چې خدای پاک هغه ځان طرف ته رغبت غواړي او هغه په شکرګزارانو باندې خپل نعمتونه مکملوي. حضرت عمر خپل د دغه سفر دوران د آغاز نه واخله تر واپس تشریف راوړو پورې دغه خبره هره سهار به هغوی کوله او دا یې نه وه پرېښې، یعنې همدا یو پیغام و چې هغوی به هره ورځ ورکولو. سرداران خبر شوي وو چې جابې ته د هغوی راشي، سردارانو ته دا ویلي شوي وو چې جابې ته د هغې راشي ملاو شي، یعنې مسلمانان چې کوم سرداران وو. او د اطلاع مطابق یزید بن ابي سفیان او خالد بن ولید وغیره دلته د هغوی ته هرکلی ویلی وو. شام کې چې دغه افسران پاتې کېدل نو د عربو سادګي پکې باقي نه وه پاتې. نو حضرت عمر مخې ته چې دا خلک راغلو نو د دې داسې راغلي چې د دې په بدن باندې حریر او د دیباج ښه مین او د تکلف نه ډک ملبوساتو او ښه پړک پړک والا د دې پوشاکونه وو او ظاهري شان و شوکت نه دوی عجمیان معلومېده. نو حضرت عمر له ډېره سخته غوسه ورغله. هغوی د اس نه راکوز شو او کاڼي اوچت کړو، د هغې طرف ته یې وویشتو چې تاسو دومره او دا یې ورته وویل چې تاسو دومره زر عجمي عادتونه خپل کړه. نو دغه خلکو ورته عرض وکړو چې د قباونو د لاندې وسله ده، یعنې د سپاګرۍ چې کوم جوهر دی هغه موږ د لاس نه نه دی پرېښی. حضرت عمر ورته وفرمیل چې دا خبره ده نو ټیک ده، که ظاهري ښودنې لپاره تاسو ته دغه خلکو لپاره کړې ده او د نن ستاسو هولیوم د عربو والا ده نو دا بیا ټیک ده. او په یو بل روایت کې دا راغلي چې یزید بن سفیان ورته عرض وکړو چې یا امیرالمؤمنین موږ سره ډېرې جامې دي او زموږ سره د سورلۍ لپاره څاروي زیات دي او زموږ ژوند دلته ډېر ښه دی او مال ډېر زیات ارزان دی. د مسلمانانو هغه حل دی چې تاسو خوښوئ او که تاسو هم دا سپینه جامه واغوندئ او په دغه ښه آسونو باندې سور شئ نو او په دې کې ډېر زیات غله ده او دې نه مسلمانانو له تاسو خوراک لپاره ورکړي، داسې کول به ستاسو لپاره به د شهرت سبب شي او د سلطنت د امورو په پوره کولو کې به تاسو لپاره دا زیات زینت سبب شي او د جمیانو په نظر کې هم ستاسو به دا زیات عظمت جوړ شي. نو په دې حضرت عمر وفرمیل چې یا یزید نه، قسم په خدای زه به دا حیات او دا حالت بیخي پرېنږدم چې هغه حالت او هغه حیات چې په کوم باندې ما خپل دواړه ملګري پرېښي وو، یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر. هغوی چې څنګه وو نو هماغه حال کې به زه هم یم او زه خلکو لپاره به زینت او زیبایش نه خپلوم. زه به د خلکو لپاره زینت او زیبایش نه خپلوم ځکه چې زه ویرېږم چې چېرته داسې کول د خدای پاک مخې ته ما عیبداره نه کړي او زه دا نه غواړم چې د خلکو په مخ کې خو زما معامله عظمت اختیار کړي او خدای په نظر کې زه ډېر وړوکی شم. او د حضرت عمر په دغه حالت باندې قایم و اندر دی چې بیا چې په کوم حالت باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر په ژوند کې وو اندر دی چې هغوی بیا د دنیا نه تشریف یوړو. مسلمانانو د عیسویانو ترمنځ صلحنامه څنګه شوې؟ د ایلیا د خلکو په خیال کې معاهده چېرته شوې؟ د دې باره کې اکثرو مورخینو لیکلي چې د جابې په مقام باندې د عیسویانو او د مسلمانانو ترمنځ د صلح معاهده شوې او لیکلي چې د جابې کې د قیام دوران حضرت عمر د فوج په حلقه کې ناست و چې ورته یو څو په اس سواره خلک ښکاره شو چې هغوی را روانو د هغوی طرف ته او د هغوی تورې پړکېدې. مسلمانانو فوراً خپله وسله سنباله کړه. حضرت عمر ته تپوس کړو چې څه خبره ده نو خلکو د هغې طرف ته اشاره وکړه نو هغوی ورته وفرمیل چې ویرېږئ مه، دا خلک د امان غوښتلو راغلي دي. دا د ایلیا خلک وو، هغوی ورله بیا صلحنامه ولیکله او ورکړه. بیا یو بل روایت دی د علامه بلادري او د محمد حسین هیکل چې هغوی دا لیکلي چې د صلح معاهده د جابې په ځای په ایلیا کې شوې وه، خو محمد حسین هیکل په خپل کتاب کې یو بل ځای کې دا هم لیکلي دي چې معاهده په جابیه کې شوې وه. د مسلمانانو د ایلیا د خلکو ترمنځ چې کومه صلحنامه شوې ده د دې تحریر په تاریخ تبري کې داسې لیکل شوی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه امان دی چې د خدای بنده امیرالمؤمنین عمر د ایلیا خلکو له ورکړی دی
د هغوی ژوند، د هغوی مال، د هغوی ګرجې، د هغوی صلیب، د هغوی بیماران، د هغوی روغ کسان، د هغوی ټول کامل امان ورکړی کېږي. هېڅوک به د دې د ګرجو کې به نه ایسارېږي او نه به هغه ماتولی کېږي، نه د دې د ګرجو په احاطو کې به څه کمی کېږي، نه به د هغوی صلیب ته څه نقصان رسولی کېږي، نه د دوی اموالو ته به څه نقصان رسولی کېږي، او د دین په معامله کې به هېڅ جبر نه کېږي او نه به څه تکلیف دوی ته رسولی کېږي. او په ایلیا کې به هغوی سره یو یهودي نه اوسېږي، او د ایلیا په خلکو باندې دا فرض دی، د ایلیا په خلکو باندې دا فرض دی چې هغه دی د نورو خلکو د نورو ښارونو د خلکو په شان دی جزیه ورکړي. دوی ته پکار دی چې هغوی د رومیانو فسادیان د ایلیا نه وباسي. نو څوک چې دغه خلکو نه دې ځای نه لاړ شي، نو د هغې ژوند او مال ته امن به وي، ان تر دې چې هغه د خپل محفوظ مقام ته ورسېږي. او چې کوم تن په دې کې ایلیا کې اوسېدل غواړي، نو هغه په امن کې دی. هغه هم بیا د ایلیا د خلکو په شان جزیه ورکوي. او د ایلیا خلکو کې چې کوم تن غواړي چې خپل د ژوند او مال سره د رومیانو طرف ته لاړ شي، نو هغوی د خپل عبادتګاهونو او صلیبونه دې پرېږدي او لاړ دې شي، او د هغوی ژوند ته او د هغوی عبادتګاهونو ته او د هغوی صلیبونو ته هم امان دی. یعنې که پرېښود ولاړ مړه، نو هېڅ به ورسره نه کېږي، ان تر دې چې هغوی خپل محفوظ مقام ته ورسوي. او د ایلیا کې چې د جنګ نه مخکې کوم خلک کروندګر وو، که هغوی کې څوک غواړي نو په خپلو ځمکو د هغوی څاري، خو هغوی به هم د ایلیا د خلکو په شان جزیه ورکوي. او څوک چې د رومیانو سره تلل غواړي، هغه دې لاړ شي، او څوک چې د خپل کور والاو طرف ته تلل غواړي، نو هغه دې لاړ شي. هغوی نه به هېڅ جزیه نه اخیستلی کېږي، ان تر دې چې د دې فصلونه چې دي هغه د هغې کټايي دې وشي، او چې د دې په معاهده کې چې کله چې د هغوی څه ګټه هغوی وکړي، نو بیا به د هغوی جزیه ورکوي. او په دغه معاهده کې چې په دې باندې د خدای پاک لوز او د رسول ذمه ده، او د خلفاو ذمه ده، او د مؤمنانو ذمه ده چې تر څو هغوی جزیه ورکوي چې کومه د هغوی ذمه ده. په دغه معاهدې باندې حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت معاویه بن ابو سفیان ګواهي ورکړې وه. او په تاریخ ابن خلدون کې لیکلي چې په دغه معاهدې کې یو څو خبرې ثابتېږي. لومړی خو دا چې مسلمانانو خپل مذهب د تورې په زور نه و خور کړی. دویمه دا چې د هغوی په حکومت کې چې کوم د نور مذهبونو خلک دي، هغوی ته ډېرې ازادۍ حاصلې وې، مذهبي ازادي ورته حاصله وه. درېیمه دا چې د غیر اقوامو نه به په زوره جزیه نه اخیستلی کېده، هغوی ته د ایسارېدو، د قیام او د جزیه ورکولو اختیار ترلاسه و، او په دواړو صورتونو کې به هغوی له امن ورکړی کېدو. او د دغه صلحې خبر چې کله د رمله خلکو ته وشو، د رمله خلک چې کله دغه صلحې نه خبر شو، نو هغوی هم ناکلاره شو چې امیرالمؤمنین د هغوی سره هم دغه قسمه معاهده وکړي. همدغه حال د فلسطین د نورو خلکو هم و. د لود والو هم د حضرت عمر ته یو خط لیکلی و چې د هغې د نفاذ په دایره کې هغه ښارونه هم شامل کړی شوي وو چې کوم د مسلمانانو د کومو چې د مسلمانانو اطاعت قبول کړی وو. په دغه خط کې حضرت عمر د لد خلکو له د ژوند او د مال او د ګرجو د صلیب او د بیمارو د روغ او د ټولو مذهبونو والاو له امان ورکړی وو. دا یې ویلي وو که د شام د کوم ښارونه د هغې په شان د دوی جزیه ورکوي، نو د دوی په مذهب باندې به جبر نه کېږي، او نه د اختلافي عقیدو په بنیاد باندې به چاته نقصان ورسولی کېږي. د دغه کارونه چې فارغ شو، نو حضرت امیرالمؤمنین په فلسطین باندې 2 حاکمان مقرر کړ، او د ملک نیمه برخه هغوی دواړو له ورکړه. نو علقمه بن حکیم د حکومت مرکز رمله، او د علقمه بن مجزز د حکومت مرکز ایلیا. او حضرت عمر بیت المقدس ته تشریف راوړ. او دې باره کې لیکلي چې کله حضرت عمر د ایلیا خلکو له پناه او امان ورکړو، نو ایلیا کې هغوی لښکرې سار کړی وو، نو هغوی د جابیانه د بیت المقدس طرف ته روان شو. دا لیکلي شوي دي چې کله هغوی خپل په اس سور شو، نو هغوی محسوسه کړه چې د هغوی اس په خپې کې د درد په وجه سیده نه ګرځي. نو حضرت عمر لپاره یو د ترکیې نسل اس راوستی شو. هغوی چې کله په هغې باندې سور شو، نو هغه
مزاحمت شروع کړو. نو هغوی ورنه راکوز شو هغه اس نه. او بیا حضرت عمر یو څو ورځو پس خپل اس راوغوښتو او په هغې باندې هغوی هغه چې کوم باندې هغوی سورلي مخکې پرېښې وه د هغه علاج کېدو. بیا په هغې باندې هغوی سور شو تر دې چې بیت المقدس ته ورسېده. بیت المقدس چې کله جوخت راغلو نو حضرت ابوعبیده او نورو سردارانو د فوج هغوی د هرکلي له راغلو نو حضرت عمر چې کوم لباس او سامان بیخي ساده و. مسلمانان په دغه سوچ عیسایان به څه وي هغوی له قیمتي پوشاک ورکړو خو هغوی ورته وفرمیل چې خدای موږ له چې کوم عزت راکړی دی هغه د اسلام عزت د موږ لپاره دا کافي دی. د عیسایانو پادریانو په خپله د ښار چابی حضرت عمر له ورکړې او ټول مخکې هغوی مسجد اقصی ته لاړل. حضرت عمر او بیا د عیسایانو ګرجې ته راغلو هغه یې کتل. حضرت عمر د عیسایانو د ګرجې چې سیل کولو او د لمونځ وخت شو نو عیسایانو په ګرجې کې د لمونځ اجازت هغوی له ورکړو. خو حضرت عمر په دغه خیال چې آینده نسلونه به دغه خبره لکه د دلیل په طور د حجت په طور استعمالي دا به حجت وګرځوي او چېرته د عیسایانو چې کوم عبادتګاهونه دي هغه باندې چېرته دستاندازي ونه کړي. نو په دغه خیال هغوی بهر لمونځ وکړو. او ایلیا کې د قیام دوران د مسلمان لښکر چې کوم امیران وو هغوی حضرت عمر دعوتونه کول شروع کړو. هغوی به روټۍ تیاره کړو. حضرت عمر ته به خواست وکړو چې د هغې خیمې ته هغوی تشریف راوړي. نو حضرت عمر به د هغوی عزت افزایي کول او د هغې دعوت به قبول کړو. خو حضرت ابوعبیده د حضرت عمر ضیافت نه و کړی. نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې حضرت ابوعبیده ته چې تا نه بغیر د لښکر یو امیر هم داسې نه چا چې زما روټۍ نه وي کړې. نو په دې حضرت ابوعبیده عرض وکړو چې امیرالمؤمنین زه وېرېږم چې که ما ستاسو روټۍ وکړو نو تاسو به خپل په سترګو باندې قابو ونه کړی شئ یعنې جذباتي به شئ. نو حضرت عمر د هغې خیمې ته چې ورغلو نو هغوی وکتل چې په هغې کې هېڅ هم نشته دی سوای د حضرت ابوعبیده چې د اس چې کوم سامان و د هغې هملته د هغې خپل هم بستره و او هملته د هغې بالښت هم و یعنې چې کوم د زین و د اس هغې نه به هغې خپل بالښت جوړولو او چې کوم د اس د پاسه چې به کوم هغې د نمده ایښوده هغه به خپله بستره هغوی جوړوله او د هغې د خیمې په یو ګوټ کې یوه اوچه روټۍ وه. حضرت ابوعبیده هغه راوړه او په ځمکه باندې د حضرت عمر مخې ته یې کېښوده او بیا په هغې د مالګو او د خاورې پیاله راوړه چې پکې اوبه وې. حضرت عمر چې دا منظر وکتل نو هغوی په ژړا شو. حضرت عمر حضرت ابوعبیده ځان ته راجوخت کړو او ورته دا وفرمیل چې زما ورور او زما ملګرو کې یو هم داسې نشته چې هغه د دنیا نه څه ترلاسه کړي وي او دنیا هم هغه نه څه ترلاسه کړي سوای ستا. نو په دې حضرت ابوعبیده عرض وکړو چې ما ستاسو په خدمت کې مخکې دا عرض نه و کړی چې تاسو به چې دلته راشئ نو په سترګو به قابو ونه کړی شئ. بیا حضرت عمر خلکو ته ودرېد او هغې نه پس بهر راووته او خو د خدای پاک حمد و ثنا هغې بیانه کړه چې کوم هغه حقدار د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل. پس هغوی وفرمیل چې د اهل اسلام یقینا خدای پاک تاسو سره خپل لوز رښتیا کړو او هغه د دشمنانو خلاف تاسو مدد وکړو او د دغه ملکونو تاسو وارثان کړئ او تاسو ته په ځمکه کې تمکنت ورکړو نو تاسو ته د خپل رب د نعمتونو شکر کول پکار دی. تاسو د نافرمانۍ والا کارونو نه لرې اوسئ ځکه چې نافرمانۍ والا کارونه د نعمتونو ناشکري ده او ډېر کم داسې کېږي چې خدای پاک په یو قوم باندې انعام وکړي هغه د ناشکري وکړي او بیا د زر توبه ونه کړي او د دې عزتونه بیا د سلب نه کړی شي. یعنې که توبه ونه کړي ناشکرانه پسته نو بیا د هغې عزتونه سلب کړی شي ختم شي د دې نامونه واپس شي او دشمنان په هغې باندې مسلط کړی شي. ځکه چې په ایلیا کې اکثر افسران د فوج او عمل راغونډ شوي نو حضرت عمر ډېر ورځو پر دې سارو ضروري احکامات هغوی جاري کول. یو ورځ حضرت بلال راغی او شکایت وکړو چې امیرالمؤمنین زموږ افسران د مرغانو غوښه خوري او د معدې روټۍ خوري خو عام مسلمانانو ته معمولي روټۍ هم نصیبه نه ده. نو حضرت عمر د افسرانو نه دې باره کې تپوس وکړو نو هغوی ورته عرض وکړو چې ټول څیزونه دلته ډېر ارزان دي او په څومره قیمت چې په حجاز کې روټۍ او کجورې میلاویږي په دغه قیمت کې دلته د مرغانو غوښه او معده میلاویږي. نو حضرت عمر افسران مجبوره نه کړل چې تاسو به دا نه خورئ. خو دغه یوې خبرې حکم یې ورکړو چې د غنیمت د مال نه او د تنخوا نه علاوه د هر څه پرې روټۍ هم د مقرره کړی شي.
د تنخوا نه بغیر هغې له دې د تنخوا سره سره د هغې له دې روټۍ هم ورکړی شي چې کوم سپاهیان دي. او د نور تفصیل یو ځای کې داسې بیان شوی دی چې حضرت یزید بن ابو سفیان وایي چې زموږ ښارونو کې هر څه ډېر ارزان دي او په دغه قیمت مونږ خلک ډېر مودې پورې دلته ګزاره کولی شو. دا کوم څیزونه چې حضرت بلال بیانوي دا میلاویږي. نو حضرت عمر وفرمایل چې که دا خبره نو بیا ښه مزې کوئ او ښه چې څومره مو زړه کېږي په مړه ګېډه خورئ. او زه به تر هغې د دې نه ځم تر څو چې تاسو زما مخې ته یو فهرست وړاندې نه کړئ د څیزونو د قیمتونو. او زه دلته د چې کوم د ښارو د کلو خلک دي د هغې کمزوري مسلمانان دي هغې لپاره به بجټ ولیکم او چې بیا چې کوم مسلمان ته چې څومره حاجت وي هغه په دغه بجټ نه د هر کور لپاره غنم او اوربشې او شات او زیتون وغیره به ورکوئ. او بیا تاسو هغې کمزورو چې کم سرمایه‌داران مسلمانانو کم سرمایه والا هغوی ته یې ووایي چې زه تاسو لپاره زه یو فهرست تیاروم چې ستاسو سرداران به تاسو له د هر څه ورکوي او دا به د هر څه نه علاوه وي چې کوم د بیت المال نه زه تاسو له لېږم. او که څوک سردار تاسو له داسې څیزونه درنکړي نو ما به بیا خبروي او زه به هغه فوراً معزول کړم. د ایلیا قیام دوران یو ځل د لمونځ وخت شو نو خلکو حضرت عمر ته اصرار وکړو چې حضرت عمر ته د حضرت بلال له دې حکم ورکړي د بانګ ویلو. نو حضرت بلال وایي چې ما دا فیصله کړې وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به زه چا لپاره بانګ ونه وایم خو ستاسو په حکم به زه اوس عمل کوم. نو د حضرت عمر په حکم باندې حضرت بلال چې کله بانګ وویلو نو ټولو صحابهو ته حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم زمانه رایاده شوه. ټولو باندې دومره رکت تاری شو چې ټول په ژړا ژړا ناکلاره شو. حضرت عمر هم دومره ناکلار شوي وو چې اسولي یې کول او تر ډېره وخته پورې د دې اثر و. بیت المقدس نه د واپسۍ په وخت چې حضرت عمر د ټول ملک دوره وکړه د سرحدونو معاینې یې وکړه او د ملک د حفاظت تنظیم یې وکړه او د بیت المقدس د تشریف راوړو نه د حضرت عمر چې کوم مقصد و هغه پوره شو. نو هغوی په هغه لاره چې کوم هغوی تشریف راوړی و په هغه لاره هغوی مدینې ته روان شو او جابیې ته چې لاړه نو هغوی یو څو ورځې هلته ایسار وو. هغې نه پس په خپل اس د هغې ځای نه روان شو. امیرالمؤمنین په فلسطین کې چې کوم کارونه کړي د هغې نه چې حضرت علي خبر شو او نور مسلمانان نو هغوی د مدینې نه بهر راغلي وو د هغوی ډېر شاندار استقبال کړی و. حضرت عمر مسجد نبوي کې داخل شو منبر ته ورغله هلته هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو بیا په منبر وخوت او خلک هغوی نه ګیر چاپېره راغونډ شو. نو هغوی درېدو د خدای حمدثنا بیان کړو او د درود یې وویلو په رسول کریم صلی الله علیه وسلم. بیا وفرمیل چې خلکه خدای پاک په دغه امت احسانات کړي دي چې دا خلک دغه حمد بیان کړي او دغه شکر دې وکړي. خدای پاک د دغه امت پیغام له عزت ورکړو دا یې متحده کړو د دې فتح یې ظاهره کړو د دشمنانو خلاف د دې مدد یې وکړو دې له عزت ورکړو او په ځمکه کې ورله تمکنیت ورکړو او د مشرکانو د علاقو د هغوی د کورونو د هغوی د اموالو دې وارثان کړه. نو هر وخت د خدای پاک شکر کوئ چې هغه تاسو له نور هم درکړي او په دغه نعمتونو د خدای پاک حمد کوئ چې کوم هغه په تاسو نازل کړي دي چې هغه همیشه دا نعمتونه په تاسو قایم وساتي. خدای پاک دې مونږ او تاسو شکرګزار جوړ کړي. او دې نه پس حضرت عمر د منبر نه لاندې راکوز شو. حضرت خلیفة المسیح اول بیانوي چې د یروشلم په محاصره کې پادریانو وی چې ستاسو خلیفه چې راشي نو موږ به تاسو له دخل ورکو. نو حضرت عمر په دومره سادګۍ کې روان شوی چې غلام سره به وار په وار په اوښ باندې خطه او را روان وو. نو ابو عبیده عرض وکړو چې تاسو جامې بدلې کوئ په اس باندې سور شي. نو هغوی عرض وکړو نو هغوی لږ وخته پورې د هغوی دا خبره ومنله خو چې لږ مخکې لاړه نو د اس نه راکوز شو. دا یې وویل چې زما هماغه جامې راوړئ او زما اوښ راوړئ. او بیا چې هغوی ته ورسېدل چې کوم د هغې بطریقان وو هغوی په روب کې راغله او چابې هغوی وغورځولې او دا یې وویل چې د دغسې فاصله مقابله موږ نه شو کولی. په دغه رنګ کې دا واقعه حضرت خلیفة المسیح اول بیانه کړې ده. حضرت مسلم موعود بیانوي په دغه باره کې چې په یروشلم کې یو جومات دی چې هغه ځای د یهودیانو لپاره همداسې متبرک دی لکه څنګه چې موږ لپاره خانه کعبه. او د مسلمانانو په زمانه کې چې کله یروشلم فتح شو نو عیسویانو دا غوښته چې حضرت عمر د دغه ځای ته راشي او دننه دې راشي او لمونځ دې وکړي. خو هغوی فرمایل چې زه وېرېږم چې که ما دلته دننه لمونځ وکړو نو مسلمانان به همدغه ځای نه خپله عبادتګاه جوړه کړي او په دې وجه هغوی بیا بهر لمونځ وکړو. او بیا حضرت مسلم موعود لیکي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کله فلسطین فتح شو چې کله هغوی یروشلم ته لاړل نو د یروشلم پادریانو
د بادریان د ښار نه بهر راوتي وو، د ښار کنجي هغوی له ورکړې وې او دا ویل چې تاسو زموږ باچا یې، تاسو راشئ په دغه جومات کې 2 نفله لمونځ وکړئ چې تاسو تسلي شي چې زموږ چې کوم دا مقدس ځای چې تاسو لپاره مقدس دی، دلته تاسو لمونځ کړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې زه ستاسو په جومات کې دې لپاره لمونځ نشم کولی، که زه ځکه نشم کولی زه د دې خلیفه یم، او که سبا به دا مسلمانان دا جومات تاسو نه په زوره واخلي او دا به وایي چې دا زموږ مقدس ځای دی، دې لپاره زه به هم بهر لمونځ کوم چې تاسو نه څوک د جومات په ستاسو جومات په زوره وانخلي. بهرحال په 18 هجري کال کې د رومیانو له طرفه یو آخري کوشش شوی و او د دغه کوشش په وجه د مسلمانانو چې کومه په شام باندې فتح وه هغه مکمله شوې وه. اسلامي فتوحات چې ورځ تر ورځه زیاتېده او د اسلامي حکومت حدود هم مسلسل زیاتېده، نو چې کوم ګاونډي سلطنتونه وو هغه په خپله هغې کې دا ویره پیدا شوې چې یو ورځ به زموږ وارې راځي. نو د جزیرې او د خلک چې د عراق او د شام ترمنځ آباده وو، هغه د یزدګرد درې ته د تښتېدو نه پس د هغه له طرفه مایوسه شوي وو، نو ځکه هغوی هرکل ته دا لیکلي وو چې هغه که د مسلمانانو سره د جنګ او د هغې د مقبوضاتو نه بهر وصلو لپاره د سمندر په لاره به لښکر راولېږي، نو هغه به د هغوی به بیا دغه مدد کوي. هرکل په دغه مسله باندې غور وکړو او په دغه نتیجې ورسېده چې په دې کې د نقصان څه اړخ نشته دی. نو چې د جزیرې خلکو چې هرکل ته یو ځل بیا خط ولیکلو، نو هغه په دې بیا پوه شو چې د دې په اراده کې څه کمی نشته دی. نو هغه دا وکتل چې اکثر چې کوم عیسویان عربیان دي هغوی په مضبوطۍ خپل مذهب باندې قایم دي او د دې په لاره کې هغوی مړ کېدل هغوی بهتره ګڼي. نو هرکل ته یو کال زیات وخت شوی و چې هغه د شام چې کوم د جنګ میدان و هغې نه لرې و، نو ځکه د هغه په زړه کې د مخکې په شان د ویره هم نه وه پاتې. او بیا هغه دا هم ولیده چې ډېرو سرحدي علاقو کې هغوی له دومره مستحکم دي چې د مسلمانانو د حملو مقابله کولی شي، او د هغه جنګي چې کومه بیړۍ ده هغه تر اوسه محفوظه وه. هغه دې نه هم خبر و چې مسلمانان د سمندر نه د سمندر له طرفه راتلونکي هر څیز نه ویرېږي، نو ځکه د هغه د هغه ارادې کې قوت پیدا شو او هغه د جزیرې د خلکو د مطالبې مطابق عمل کولو طرف ته د هغه زړه جوړ شو او هغه خپل خط کې دغه قبیلو د جوش ورستو د همتونه زیات کړه او دا یې ورته وویل چې د جهازونو له حکم ورکړی شوی دی او هغوی د فوج او د جنګ سامان سره د اسکندریې نه انطاکیې ته رسې لګیا دي. د هرکل خط ملاوېدو نه پس د قبایل د دې زرو فوج سره د جزیرې نه د حمص طرف ته روان شو او حضرت ابو عبیده چې کله دغه ټولو خبرو اطلاع میلاوه شو، نو هغوی حضرت خالد بن ولید د مشورې لپاره د کنسرین نه راوغوښتو او دواړو سپهسالارانو یو ځای دا فیصله وکړه چې د دښمن مقابلې لپاره ټول اسلامي فوجونه شمالي شام کې دې راغونډ کړای شي. نو د انطاکیه او د حماد او د حلب او د هغې سره جفت چې څومره فوجي چاوڼۍ وې د هغې لښکرونه په حمص کې راغونډ کړای شو. او بل خوا په ټول ملک کې دا خبر خور شوی و چې د هرکل چې کوم فوجونه دي د هغې فوجونه دي هغه د بحري لاره باندې را روان دي او د جزیرې قبایل د حملې لپاره د حمص طرف ته روان شوي دي. نو خلکو به یو بل نه تپوس کولو چې قیصر او د هغې د حریفانو دا نوې حمله په څه څیز ودرولې کېږي. او چې کله د هرکل جهاز انطاکیې ته ورسېده جهازونه، نو د ښار دروازې د فوج لپاره کلاوې کړای شوې او چې کوم رعایا وه د مسلمانانو خلاف شو. ټول شمالي شام کې د بغاوت شغلې راوچتې شوې. نو حضرت ابو عبیده خپل ځان په حمص کې محصور وګڼلو چې باغیانو د څلورو طرف نه ګیره اچولې وه او دښمنان دا ولیده چې د سمندر او د صحرا د دواړو طرفونو نه دښمنان را مخکې کېږي لګیا دي. نو هغوی خپل ملګري راغونډ کړو او دا یې ورته وویل چې ما د امیرالمؤمنین په خدمت کې یو عریضه لېږلې ده چې پکې دغه نازک صورتحال کې ما هغې نه امداد غوښتی دی. او دې نه پس دی وویل چې مسلمانان به دښمنانو سره به هر روز مقابله کوي او یا د راتلونکي کومک انتظار دې وکړي او کلابند دې شي.
صرف خالد بن ولید په میدان کې د وتو مشوره ورکړه. باقي ټولو فوجي افسرانو رایه دا وه چې د کلابند کېدل پکار دی او زر تر زره کومک غوښتل پکار دی. حضرت ابوعبیده د دغه خلکو رایه قبوله کړه. هغوی د کلابند چا چې کلابند کېدو مشوره ورکړې وه د حضرت خالد مشورې سره هغوی اختلاف کړی و چې بهر د جنګ وکړی شي. نو مورچې نورې مضبوطې کړي او د هغوی حضرت عمر ته خپل ملګرو رایه ولېږله. حضرت عمر دغه خبره چې نه هېروله چې د عراق او د شام اسلامي لښکرو ته څه قسمه خطره راپېښه شوه نو اسلامي فتوحات به دغه ابتلا سره مخ کېږي چې کوم سره هغوی مخ وو او هغه حالاتو سره به هغوی مخ چې کوم سره د هغې د خلافت په د ورځې نه د شروع حالت کې چې کوم و هغه اوس هم بیا دغې څه کیدی شي د خلافت په آغاز کې چې کوم حال و. نو عمر د بصرې او د کوفې د آبادولو حکم ورکړو. ورسره یې دواړو ښارونو د مسلمانانو فوجي چوڼی کې چېرته چې یو غیر مسلم هم آباده نه و. د دې نه علاوه نورو ښارونو کې هر ښار کې هغوی 4,000 سواران مقرر کړه چې هر وخت په دغه قسمه هنګامي ضرورتو لپاره به هغوی تیار وو. چې کله د حضرت ابوعبیده خط هغوی ته ورسېدلو نو حضرت عمر محسوسه کړو چې د مسلمانانو د عظیمه سپه سالار یو ډېر لویه خطرې کې ګیر دی. نو هغوی حضرت سعد بن ابي وقاص ته فوري حکم ورکړو چې کله تعالی دا خط ورسېږي نو هماغه ورځ د کاکا بن عمرو ځان سره کړه او حمص ته ولېږه. چې کومه ورځ ته دا خط ورسېږي هماغه ورځ کاکا بن عمرو امدادي فوج سره حمص ته ولېږه. ابوعبیده هلته محصوره دی. څومره زر چې کېدی شي نو کومک هغې ته رسېدل پکار دی. حضرت سعد هماغه ورځ امیرالمؤمنین د حکم تعمیل وکړو. د کاکا په سرګردنۍ کې 4,000 تجربه کاره سواران یې حمص ته ولېږل. د کوفې نه حمص ته روان شو. معامله دومره خطرناکه وه چې صرف 4,000 فوج د کاکا ځان سره کړي د مقابلې لپاره تللي وو خو دا کافي نه وه ځکه چې جزیرې نه د حمص چې کوم خلک راغلي وو د هغوی شمېر 10,000 وو او هغه د هغه فوج نه علاوه چې کوم هرکل د بحري جهازونو سره انطاکیې ته لېږلی وو. حضرت عمر خبر وو چې د هغې خلک د شام په هر ښار کې د هغه خلکو سره مقابله کوي لګیا دي او که هغوی دغه ښارونه پرېښوده حمص ته لاړو نو ټول شام نظام به تالا ویلی شي. نو ځکه هغوی کاکا ته حکم ورکړو. د حکم ورکولو نه پس د کوفې نه د تلو حکم ورکولو نه پس نور احکامات هم جاري کړي چې د هغې د تدبر او د دوراندیشۍ آینه دار وو. جزیرې نه حمص ته راتلونکي چې کوم قبایل هغوی دا جرأت دې لپاره کړو چې هغوی خبر وو چې د هغې چې کوم علاقې دي هغه د اسلامي حملو د ضد نه بهر دي نو که په دې باندې حمله وکړی شي نو دوی به واپس شي. نو ابوعبیده او د هغې په فوجونو باندې دباو زیاتېدو او چې کوم دباو زیاتېدو نو که په دغه علاقو باندې حمله وکړي شي دا قبیلې به واپس شي او ابوعبیده او د هغې په فوجونو باندې چې کوم دباو زیاتېږي لګیا دی هغه به کم شي. نو ځکه حضرت عمر سعد بن ابي وقاص ته په خط کې ولیکل چې د سهیل بن عدي په سرکردګۍ کې د یو فوج د جزیرې ښار رکت لېږل پکار دی چې چېرته د جزیرې خلکو رومیان د حمص باندې حملې لپاره راپارولي دي او دې نه مخکې د قرقیزې خلکو هم د حرکت کړی وو او بل فوج د عبدالله بن عتبان په سرکردګۍ کې د نصیبین باندې حملې لپاره روان که. د هغه ځای خلکو هم د اهل قرقیزیه یعنې د قرقیزیه خلکو هم د دغه ځای خلک هم قرقیزیه خلکو د حملې لپاره راپارولي وو او بیا هران چې د جزیرې پایتخت دی او روها هلته لاړ شي او دشمنان هلته نه وباسئ. هران او روها ته ورشي هلته دشمنان وباسئ. یو دریم فوج د ولید بن عقبه په کمان کې د جزیرې چې کوم عیسایي عربي قبایل و ربیه او تنوع دغې طرف ته روان کړي او یاز بن غنم همدغه جزیرې په محاذ باندې ولېږئ او که جنګ وشي نو دویم نور سالاران به د فوج نور سالاران به د عیاض بن غنم ماتحتان وي او چې کله دا ټول سپه سالاران روان شو نو د جزیرې خلکو د حمص محاصره پرېښوده او د جزیرې طرف ته روان شو. نو د حضرت عمر چې کوم دا حکمت عملي وه چې دا کم خلک چې هلته راغونډېږي لګیا دي او نو د هغې دپاره د نور فوجونه د ښارونو فوجونه دې علاقې دغې علاقو ته ورسېږه نو د دې نتیجه
د نورو ښارونو فوجونه دي د هغوی علاقو ته دې ولېږلي شي، نو د دې نتیجه دا شوه چې کله هغوی دا وکتل چې مسلمانان خو زموږ علاقو ته او زموږ جزیرو ته او ښارونو ته را روان دي، نو دغه خلکو بیا هغه محاصره پرېښوده او روان شول دلته نه. خو بیا حضرت عمر هم په دې باندې اکتفا نه وه کړې. هغوی دا اندازه کړې وه چې د بار بار شکستونه خوړو نه پس ته هرکل چې د بحري لاره ما چې کوم فوجونه رالېږلي دي، نو وجه یې دا ده چې هغه په خپل قوت باندې اعتماد لري او یقین لري چې په هغې کې دا قدرت لري هغه چې یوازې د مسلمانانو مقابله وکړي. او د دې د ټولو نه لوی سبب دا دی چې د اسکندریه نه چې کوم فوجونه را روانو په جهازونو باندې، د هغې کمانډر هغه خپل زوی قسطنطین جوړ کړی و. نو د حضرت عمر د منصوبه بندۍ مطابق کاکا هغوی ځان سره د کاکا د ځان سره 400 شهسواران کړي وو، حمص ته روان شوي وو. او سهیل بن عدي، عبدالله بن عتبان، ولید بن عقبه، ایاز بن غنم دا د جزیرې خلکو سره په دو لپاره روان شوي وو. او د هغوی په مختلفو ښارونو کې حضرت عمر د حمص او حضرت عمر د حمص لپاره راتلو لپاره هغوی مدینې نه روان شوي وو. په جابه کې هغوی په خپل حصار وو. د جزیرې خلکو د حمص محاصره کولو کې د رومیانو ملګرتیا کړې وه او هغوی خبر شوي وو چې د عراق نه د اسلامي فوج را روان شوی دی. خو هغوی دې نه نو خبر چې دا فوج په جزیرې باندې حمله کوي یا په حمص باندې، ځکه هغوی خپل ښار او د خپل وروڼو په حفاظت کې مصروف وشو او د رومیانو ملګرتیا هغوی پرېښوده. او یو ځل چې کله حضرت ابوعبیده ور راپاڅېدو د خوب نه، نو معلومه شوه ورته چې د جزیرې خلک چې کوم دي هغوی خپل ملک ته واپس تللي دي او خپل ملک ته واپس لاړو. د هغې په مقابله کې صرف د هرکل لښکر پاتې شوی دی. هغوی خپل فوج سرداران راوغوښتل، ورته دا ووایي د هغه سرداران راوغوښتل چې د رومیانو په مقابلې لپاره میدان ته وتل غوښتو ده چې حضرت هغوی خپل د فوج سرداران راوغوښتل، ورته ووایي چې هغوی د رومیانو مقابلې لپاره میدان ته وتل غواړي. او چې حضرت خالد بن ولید دا واورېد نو ډېر خوشحاله شو. او دې نه مخکې هغوی ووایي چې دې نه مخکې چې رومیان دغه نوي صورتحال څه انتظام وکړي، په هغې باندې فوراً حمله کول پکار ده. او حضرت ابوعبیده د لښکر سپاهیانو ته یو ډېر د جوش نه ډک خطاب کړی او فرمایلي ورته چې مسلمانانو نه چې تاسو کې څوک ټینګ ولاړ پاتې شو، که هغه ژوندی و نو هغه ته به ملک او مال ملاویږي، او که مړ شو نو د شهادت دولت به ورته ملاویږي. او زه ګواهي ورکوم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې کوم تن په دغه حال کې مړ شي چې هغه به مشرک نه وي، نه به ضرور جنت کې داخليږي. فوج خو مخکې نه د حملې لپاره ناکلاره وو. د حضرت ابوعبیده دغه تقریر هغوی نور هم د جوش نه ډک کړ. بیا ټوله خپله وسله راوچته کړه. او حضرت ابوعبیده د فوج چې کومه مرکزي برخه وه هغه د ځان سره کړه. حضرت خالد بن ولید د خی برخې او د حضرت عباس د چې کومه ګسه برخه وه د فوج هغه ځان سره کړه، ورمخکې شو او په دواړو ډلو کې جنګ وشو. نو مسلمانانو په مقابله کې لږ څه ساعت کې بیا د رومیانو چې کوم د هغې ماتې وخوړو. او چې کله کاکا بن عمرو د کوفې فوج سره حمص ته ورسېدو نو جنګ ختمېدو ته 3 ورځې تېرې شوې وې. او بل طرف ته حضرت عمر د شام په لاره جابې ته رسېدلي وو چې د حضرت ابوعبیده قاصد ورته میلاو شو. ورته ووایي چې د کاکا حمص رسېدو نه مخکې 3 ورځې مخکې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړې وه. او هغې رایې دا غوښته چې کاکا او د هغې فوج له په مال غنیمت کې برخه ورکړی شي او که نه. حضرت عمر مطمئنه شو او د دغه خبر نه پس هغوی د سفر جاري ساتلو ضرورت محسوس نه کړ. هغوی حضرت ابوعبیده امین الامت ته خط ولیکلو چې د کوفې چې کوم مال غنیمت دی هغې کې د کاکا شریک کړی شي، ځکه چې د هغې د راتګ خبر د دشمنانو زړه مروبه کړی و او ځکه هغې شکست خوړلی و. او د کوفې خلکو له د خدای پاک ښه جزا ورکړي او چې هغوی خپل د علاقې حفاظت او د نورو ښاروالو اعانت کړي. او دې نه پس هغوی مدینې طرف ته روان شو. د دغه شکست نه پس په قیصر باندې دومره مایوسي طاري شوې وه، دومره مایوسي پرې خوره شوې وه چې هغې به هېڅکله هم د شام رخ نه کړی شو. او چې کله باغیانو ته دا معلومه شوه چې رومي فوجونه په جهازونو کې کېناست وتښتېدل، نو د هغوی بغاوت پخپله ختم شو. او دا حضور فرمایي چې د 18 هجري واقعه ده او د دې نه 3 کاله پس ته په 20 هجري کال کې یعنې په 641 عیسوي کال کې هرکل مړ شوی و. حضور فرمایي چې دا ذکر باید مخکې روان وي انشاءالله. او دا حضور فرمایي یو څو مرحومینو ذکر کول غواړم چې په کړومبی ذکر د محترم چودھری سید احمد لکھن صاحب دی چې ریټایرډ سټیشن ماسټر نن سبا په کینیډا کې وو. دوی د 83 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي حضرت چودھری سکندر علي صاحب، د حضرت ګجر بیبي صاحبې نوسی وو. حضرت چودھری سکندر علي صاحب رضی الله تعالی عنہ په 13 مارچ کال 1902 کې حضرت مسیح موعود اسلام په لاس باندې بیعت کړی و او تر 1904 نه وخت تر 1928 پورې دوی د تعلیم الاسلام مدرسې کې تعلیمي فرایض ترسره
کولو دوی ته توفیق ملاو شوی و. هغوی هغه ابتدایي استادانو کې شامل وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل ژوند کې په مدرسه تعلیم الاسلام کې استاد مقرر کړی وو او دوی د چودري سید چې کوم صاحب دی دا دوی نوسی وو. چودري سید صاحب هم د خدای پاک په فضل په دینی خدمت ترسره کول چې کله ورته موقع ملاو شوې د خدای پاک په فضل موسی وو. په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه 6 زامن او 3 لوڼه شامل دي. ټول ماشومان په سنه سرنګ کې د دغه نیک تربیت په وجه چې کوم دی خپل د ماشومانو کړو د جماعت خدمت توفیق ترلاسه کړي. د دوی یو زوی فهیم محمد لکن د سلسله مربي دی چې په کینیا کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي او د میدان عمل کې کېدو په وجه دوی په جنازې کې شریک نشو. خدای پاک دې له صبر او حوصله ورکړي او مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. دوی مرحوم ډېر زیات دیني غیرت لرل. په طالب علمۍ په زمانه کې په کال 1953 کې سمندري ښار های سکول کې چې کومه د مجلس احرار جلسه وه هغې کې نور غیر احمدیان هم موجود وو د دوی سبق ویونکي. چې کله عطاالله شاه بخاري د حضرت مسیح موعود اسلام باندې بېهوده الزامونه لګول شروع کړو او د هغوی باره کې نازیبه الفاظ استعمال کړه نو هغوی فوراً ودرېده سعید صاحب او هغې ته یې وویل د دغه تقریر دوران هغه ته وویل چې ته دروغ ویلی کوې او هغه یې خاموشه کړو. په دې هغه ملا وویل چې دا میرزایي دی دا ونیسئ ووهئ. په دې باندې سخت تشدد شوی و. خو بهرحال په دغه دوران په جلسې کې افراتفري جوړه شوه او جلسه منتشره شوه. همیشه به دوی خپل اولاد ته دا تلقین کولو چې د احمدیت په معامله کې به هیچرم چا نه ویریږئ نه یا چا په روب کې به نه راځئ. بل ذکر دی د مکرم محمد شهاب الدین صاحب نائب قامی امیر د بنگلادیش د هغوی وفات په 12 جولای شوی و. انا لله و انا الیه راجعون. د 18 کالو په عمر کې په کال 1940 کې دوی د یو خوب په بنیاد باندې احمدیت قبول کړی و. دوی موسی وو. د سلسلې پخواني خادمانو کې شامل وو. ډېرې خوبۍ دوی لرلې. خلافت سره دوی ډېره مینه کوله. ایمانداره وو. امانتداره وو. خاموش طبیعت دوی لرلو او د جومات د سلسلې مفاد باندې دوی ښه پوهېده او د وفات نه مخکې د وصیت چندې دوی حساب دوی پوره کړی و. او د دوی مشري زوی شمس الدین احمد معصوم صاحب د سلسلې مربي دی. د دوی په اولاد کې 4 زامنو علاوه 3 لوڼې دي. دوی د خپل د تره د تبلیغ نه متاثره شوي احمدي شوي وو. په خپل کور کې هم دوی د سخت مخالفت سره مخ وو او په صبر او استقلال په کال 1963 کې تر 100 میاشتو پورې دوی دا ټول مخالفت برداشت کړی وو او بیا وروسته دوی کور پرېښودو او مخکې برهمن بړیا بیا ډاکه ته راغله اوسېده او بیا وروسته د دوی واده یو ډېر پخواني احمدي خاندان کې شوی و. یو خصوصیت د دوی قناعتشعري وه. لږ څیز باندې به دوی راضي وو او په صبر او شکر ګزاره کول دوی له ورتله. د دوی د دیانتدارۍ په وجه غیر احمدیان چې کوم سوداګران وو هغوی به هم د دوی ډېر عزت کولو او په دغه لحاظ ټولو به دوی ډېر نیک او صحیح تجارت کوونکي ګڼل. خدای پاک دې مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر دی د محترم راول عبدالله صاحب د ارجنټاین اوسېدونکي و. دوی ارجنټینین وو. په 6 ستمبر دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د هغه زوی د مربي لیکي چې د ارجنټاین اولونو احمدیانو کې دوی وو او د ارجنټاین جومات بالکل نوی جومات یو څو کاله مخکې دلته جوړ شوی دی قایم شوی دی. جماعت احمدي سره د دې لومړی تعارف په کال 2018 کې د یو کتابونو میلې کې شوی و او چې کله هغوی جومات سره د دې رابطه وشوه نو چې کوم د دې غیر احمدیان مسلمانان ملګري دي هغوی کوشش کړو چې دوی د جومات نه متنفره کړي خو دې نه باوجود به دوی په پروګرامونو کې شاملېده باقاعده د جومات او د دغه ملګرو د اثر په وجه سره د دوی شکونه او شبهې مې د دوی په زړه کې چې د هغې لرې کولو لپاره دوی د انګلستان جلسه سلنه کې شامل شوي وو. په ذاتي خرج دلته راغلي وو او دلته بیا حضور فرمایي چې ما سره د دې ملاقات هم شوی و او د دغه ملاقات نه پس د هغوی ټول چې کوم شکونه او شبهې وې هغه ختمې شوې او دوی ته مکمل شرح صدر ترلاسه شو. هغوی بیا بیعت هم کړی و.
نه مخکې هم اصل کې خو د احمدي ولو خلکو ته هم د احمدیت تبلیغ کولو خو باقاعده باید هغوی دلته چې راغلي نو کړی وو خپل خاندان کې دوی یوازې احمدي وو د دې ملګرو هم تر اخره پورې دوی د جومات نه د لرې کولو کوشش کړی وو خو دوی استقامت سره په احمدیت باندې قایم وو جومات لپاره دوی ډېر غیرت لرلو او همیشه خپلو د پردو مخې ته به دوی په ډېر فخر خپل تعارف د احمدي په ته ورکولو په جوماتي سرګرمو کې به دوی ډېر په اخلاص او ښه جذبه شرکت کولو خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې چې کوم جفت خپلوان دي ملګري دي هغې له هم د احمدیت د قبلولو توفیق ورکړي د لمونځونو نه پس به د دې غیب جنازه هم کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر